د پاکستان د آزادۍ 15 کلنه سالګرا نن په ګرد هیواد کې مانځل کیږي او په دې لړ کې په مردان پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې هم د یوې خوندورې غونډې تابع شوي چې پکې مشر ملما یاد محقق څېړنکار ادیب او شاعر پروفیسر ډاکټر همایون هماو هم سبکا پاکستان په نوم را جوړ شوی دی غونډه کې د ضلع ولس کالجونو پروفیسورانو استادانو او طالب علمانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو د آزادۍ د ورځې په هکله را جوړ شوی دی غونډه کې د طالب علمانو ترمنځ د تقریرونو ملي نغمو او د مضمونونو مقابله هم وشوې په غونډه کې ګډون کوونکي د تعلیم ماهره پروفیسر نیلم زکا وایي چې داسې غونډې را جوړول پکار دي چې طالب علمانو ته د تاریخ رښتونی تصویر وړاندې شي په سټوډنټس کې په طلبه کې چې داسې ایونټس ارینج کیږي نو د دې یو غټ بینیفټ سټوډنټس ته دا ملاویږي چې هغوی ته د خپل وطن مینه د خپل وطن قدر د هغوی په زړونو کې زیاتېږي هغوی ته دا احساس کیږي چې دا وطن چې دی دا زموږ نه څه غواړي زموږ باندې څه ذمهواري د دې وطن دا وطن زموږ د هر قدم کې زموږ پہچان دی په دې موقع د خدماتو په سلسله کې انعامات هم تقسیم شو د غونډې مشر ملما ډاکټر همایون هما پښتونخوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د وخت چغه ده چې نوې نسل د خپلو اتلانو د قربانو نه خبر کړی شي دا نه زموږ تاریخ معلوم دی نه ورته زموږ اتلان معلوم دي د دې تقریب بنیادي آیډیا دا وه چې نوې نسل دې د زړو اتلانو نه خبر کړي د غونډې د مقصد په هکله د کالج پرنسپل پروفیسر ابرار اخونزاده صداسي وایي د دې مین تیم چې کومونو هر ایک کا پاکستان دا پاکستان زموږ د ټولو دی ډېر زیات ضرورت دی زموږ د نوې نسل د نوې کول ته چې دا زموږ د وطن چې کوم دی دا ډېرو قربانونه بس موږ ته حاصل شوی دی او الحمدلله مونږه ټیک ده چې د مونږه په وطن کې مسایل به وي خو د ژوند په ډیرو شعبو کې چې کوم دی مونږه د دنیا سره مقابله کوو یقینا چې ازادي لوی نعمت دی پوهان وایي چې د قانونو د ترقۍ راز د خپلو اتلانو د قربانو یادګیره نه ده بخت محمد یوسفزی پښتونخوا ریډیو مردان